عزتمنو د حمیداللہ پلار د خپل د زوی دعوا په چا باندې کړې ده او څوک یې پکې رانیولي. مینوالو ټول معلومات حمیداللہ پلار تاسو له په دې کې درکوي. زه حمیداللہ پلار ویډیو به تاسو سره موږ اخر کې شیر کوو. یو څو زموږ خبرې واورئ چې تاسو یې خپل بچي داسې د ټیک ټاکو نه وساتئ. ځکه خدای مکړه دا ستاسو ماشومان به همدغه شانتې د حمیداللہ غوندې د ځان د مشهورۍ دپاره به یعنې خودکشي به وبکړي او بیا به د حمیداللہ د پلار غوندې په سرو سترګو باندې به جاري. عزتمنو هغه څه ویلي دي موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو تېره ورځ په سوات کې حمیداللہ خلک یعنې ټیک ټاک د مشهورۍ دپاره خپله باندې ځان قتل کړی او چې د هغې ډېر الزامات د حمیداللہ په ملګري باندې لګېدلي چې د هغې په باره کې نن د حمیداللہ پلار همداسې خبرې وکړې او ویې ویلې زما په هېچ چا باندې هم دعوه نشته ځکه چې هغه ویډیو چې وي ما په خپله باندې وکتل زه اطمئن شوم چې زما زوی په خپله باندې ځان یعنې قتل کړی دی. زما په هېچ چا باندې دعوه نشته ځکه ما سره خپل زوی په خپله باندې بد وکړ چې زما مټې یې په خپله باندې هغه کاټ کړلی. حمیداللہ پلار همدا هم ویلې اوس ټول خلک په جیل کې واچوم ما له خپل زوی په خپله په ګوتو باندې بیا نه راځي او نه دې سه زما زوی واپس ژوندی کېږي. الله تعالی دې اوس هغه وبخي او نورو ماشومانو او نورو پلارانو ته همدغه نصیحت کړی دی او ویلي دي چې خپلو ماشومان د دې ټیک ټاکو نه وسات. که نه یې نو خدای مکړه د حمیداللہ غوندې به هر سړی بیا دغه شانتې د ځان د مشهورۍ دپاره به دغه شانتې ځان په خپله باندې به قتل کوي. مینوالو الله تعالی دې اوس د حمیداللہ مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د ښه عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.